السلام علیکم ملګرو. جنید خان ما تاسو له پته وی چې په میاوالی کې یو وړه ماشومه د اور وځو ماشوم خپل پلار 15 ډزه وشتري او په هغې باندې ما یو ویډیو جوړه کړې هم وه، خو اوسنۍ ویډیو کې د زه امپورټنس ښیم چې د یو لور څه اهمیت وي. الله پاک څومره خوشحالیږي چې یو شادي شده جوړې له هغه لور ورکوي، نو الله پاک څومره خوشحالیږي. بل زموږ خوږ نبي حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم چې کله مکې نه مدینې ته تلو، د مدینې ټول خلک د خوږ نبي په انتظار وو، ټوله دنیا د خوږ نبي په انتظار، ټوله دنیا خوږ نبي سره څومره مینه ساتي. او زموږ هغه خوږ نبي چې کله د هغه خپله لور کېده حضرت بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها چې کله کېده، نو زموږ خوږ نبي ډېر زیات خوشحاله و چې کله وشو خپلو لوریانو سره زموږ خوږ نبي انتهایی مینه کړې ده. بل خوا د حضرت موسی علیه السلام یو ورځ الله پاک نه تپوس وکړو چې یا ربه چې ته یو بنده نه خوشحاله یې، ته یو دوو جوړې نه خوشحاله یې، مطلب یو ښځې خاوند نه ته خوشحاله یې، نو ایله ته څه ورکې؟ نو الله پاک ورله وفرمیل چې هغه ایله زه لومبنی اولاد چې کوم دی لور ورکوم. نو موسی علیه السلام ته یو ځل بیا تپوس وکړو چې نه که نه ربه چې یو جوړې نه ته ډېر زیات انتهایی خوشحالې، نو ایله ته داسې څه ورکې؟ نو خو الله پاک ورله وفرمایله چې ایله زه دویمه لور هم ورکمه. نو موسی علیه السلام ته یو ځل بیا تپوس وکړو چې نه که نه ربه موسی علیه السلام دا خیال و چې څه بل څه انعام به الله پاک ورکوي چې چا نه ډېرو زیات خوشحالي، خو چونکې دغه رنګ نو الله پاک نه دوباره په درېیم ځل تپوس وکړو چې نه که نه ربه چې یو جوړې نه یو ښځې خاوند نه ته ډېر زیات خوشحالی، انتهایی ته خوشحالی، نو ایله ته څه انعام ورکې؟ نو الله پاک ورله وفرمیل چې ایله زه درېیمه لور هم ورکمه. او ورته هم وفرمیل الله پاک چې کله زه یو انسان له یو بنده لور ورکوم، نو د هغه انسان بازوګان زه جوړېږم، د هغه مدد زه کوم، هر طرف نه هغه له رزق زه فراخه کوم. او یو بنده له که چېرې زه زوی ورکوم، نو زه هغه زوی له یم چې لاړ شه د خپل پلار مټې جوړې شه او پلار سره مدد وکړه. او چې کوم انسان له لور ورکوم، نو هغه سره زه په خپله مدد کوم، د هغه مټې زه جوړېږم، هغه له رزق زه فراخه کوم. نو داسې بدبخته انسان په میاوالي کې چې په خپلې د شپږو اور وځو په لور باندې 15 ډزې کول، او چې څه ټایم وایي دا وشوه، دا مې هم واورېدل چې څه ټایم وشوه وایي ده کتلې مخې هم نه و کتلې چې نرسې ورله وي هسپتال کې شوي یا کور کې چې ده له پته ولګېده، نو د هغه ماشومه لور داسې راویسته او بیډ کې یې راوبغوله چې زما خو زوی پکار دی، زما خو لور نه ده پکار. ګوره نصیبونه خو خدای پاک لیکي. که چېرې یو زما خو دا رایه ده چې د بدنصیب زوی نه نیکعمله لور ډېره زیاته ښه وي. که اوس دله الله پاک زوی ورکړی او هغه زوی د لاسه سبا دی شرمېدو دی، په لارو کوڅو کې راښکلی شوی وي، بېعزته شوی وي، هغه زوی یې بدعمله وي، نو هغې نه خو دا عزتدار لور ښه وه که نه؟ کیدای شي همدغه لور د خپل پلار مټې جوړې شوې وي. داسې ډېر تاسو به کتلي دی معاشره کې، پښتنو معاشره کې مونږ اوسېږو، کتلي به مو وي چې لور بعضې ټایم کې د مور پلار مټې جوړې شي، لور بعضې ټایم کې د مور پلار خدمت وکړي، زامن یې بې غیرته شي ودونو نه پس، مطلب د مور پلار خدمت نه کوي او لور یې په کار راشي. داسې ډېر کتلي دي، ما په خپلو سرو کتلي دي چې د مور پلار لور په کار راغلی ده. نو کیدای شي دا دغه رنګ یو، خو دې بدبخته کنسپټ د سوچ خدای خبر څه سوچو چې د 15 د اور وځو په ماشومې باندې 15 ډزې کولې. دله الله پاک دا څنګه سینه ورکړې وه، څنګه زړی ورکړی. لور سره خو ګوره څومره ډېره مینه انسان کوي. زما خپله لکه بچي نشته دی، خو زه د خپلو ورو سره د خپلو خورایانو سره انتهایی مینه کوم. او بعضې ټایم کې زه دا سوچ زما راشي چې دی زما دومره ډېر زیات خوښ دي، نو چې کله الله پاک ماله خپل اولاد راکړي، خپل لور زوی راکړي، نو یې سره به زه څومره مینه کوم. دا هغه پلارانو له پته ده چې د چا ماشومان وي، د چا لور وي، د چا هغې خپل زړه غوښې د خپل زړه غوښې خپلو بچو له ورکوي، خپل ځان خرابوي خو خپل بچي نه خرابوي، دومره مینه ورسره ساتي. خو دا یو بدبخته انسان و. نو ما وی تاسو سره یو شارټ غونډې ویډیو شریک کړم. د ویډیو کتلو ډېره زیاته مهرباني. ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. ډېره زیاته مننه. والسلام.